बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम daswatnews.com मिनवाला अस्सलाम वालेकुम تاسو ورور تاسو ملګری په زلبي پښتونیان نن یو نوی پروګرام کې تاسو ته مخاطب یم کله چې یو څو ورځې وړاندې کم به ګوجر یوت فورم کم ګوجر سیکریټریټ شو هغه چې کم نړولو په هغې باندې هغې د ګوجر قام یو ټولو چې څومره ګوجر قام دی که هغه د هر ځای دی یو سخته غندنې کړې او هغه پریس کانفرنس یې که د هغې هر څه هغه به مطلب دا دی چې د دې تپوس به هغه کوي راځئ زموږ سره سرفراز صاحب ولاړ دی سرفراز صاحب تاسو ته د ننني پروګرام په حوالې سره زما مینوال ته څه وایي سرفراز صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سرفراز صاحب څه ګڼئ او تاسو د دې حوالې سره څو خبرې ډېره مننه پښتونیار صاحب څنګه تاسو معلومه ده 3 ورځې وړاندې صوبایي حکومت د کمشنر ملکنډ ډیویژن او ډي سي سواد په مشرۍ کې دلته د تجاوزاتو په نوم باندې یو اپریشن وکړو چې هغه بالکل انتقامي کاروي وه تاسو په خپله وکتل ګوجر سیکریټریټ چې دی دا د ټول ګوجر قام د پوره پاکستان د ګوجر قام یو کور دی یو مرکز او دلته نه به موږ د امن او د یووالي هغه ناره خوروله دې سیکریټریټ کې که یو طرف ته موږ وګورو زموږ ګوجر یوت فورم کوم مین منشور چې دی چې ترقي وزیر تعلیم دلته نه موږ د علم رڼاګانې به خورولې د یتیمانو ماشومانو کم کتابونه بچو یونیفارم وغیره هر څه نو هغه حکومت غیر قانوني اقدام وکړو او دا ګوجر سیکریټریټ چې دی هغه یې ونړو وجه یې دا ده چې دا بالکل سوچه انتقامي کاروي ده 100% انتقامي کاروي ځکه تاسو دلته په خپله کتلی شئ ګوجر سیکریټریټ چې دی د سیند چې دی هغه په 1500 غزه کې لاندې دی او سیکریټریټ چې دی بره دی بلکې تاسو دې طرف نه ګورئ نو بره مین روډ نه ګیټونه وله مات کړي دي هغه ځای هم ډسمنټل کړلی نو د مین روډ باندې خو دنیا شي هوټلې نور هم دي که موږ دا هم وګورو چې یاره که دوی دا هم وایي چونکې د های کورټ یو فیصله ده په دې کې هغه ډیسیژن به تاسو موږ سره دا کاپي موجود ده په هغه کې دا ویلې شوي دي چې یاره کم ماربل فیکټریان چې دي د هغو ګنده اوبه چې دي هغه چې کته دریای سواد ته ځي هغه کم کرش ماشینان چې په دریای سواد کې لګېدلي دي هغه او دغسې کمې هوټلې چې د دریای سواد په کنارې باندې واقع دي او د هغې ګنده اوبه چې دي د ګټر اوبه یا د نکاسۍ اوبه هغه دریای سواد ته ځي نو د هغې کمشنر ته وینا شوې ده ډایرکټ کړی دی چې یاره تاسو هغه خلکو سره کښېنئ او د دې مسلې حل راوباسئ نو کمشنر ملکنډ ډیویژن د صوبایي حکومت په ایما باندې بالکل سیاسي انتقامي کاروي کړې ده او هغه آرډر چې دی د هغې زه وایم دا توهین عدالت دی چې یاره هغه آرډر یې غلط استعمال کړی دی د هغې په آړ کې دا کاروایي کړې ده او زموږ سیکریټریټ چې دی هغه بالکل زموږ مطالبه دا ده موږ د های کورټ د چیف جسټس نه دا مطالبه کوو چې یو آزاد کمیشن دې مقرر شي یو جج دې مقرر شي او د دې واقع د باقاعده طور باندې انکوایري وشي که فرض که موږ ګلټي یو یا زموږ چونکې دا ځای چې دی دا 100% تاسو که د ډاکومنټس موږ سره موجود دي دا ملکیتي جایداد دی د جلات حاجي صاحب د حاجي رضا خان صاحب هغوی دا ګوجر سیکریټریټ چې دا قوم دپاره وقف کړی نو موږ دا مطالبه ده د های کورټ د چیف جسټس نه چې تاسو دې کې یو انکوایري مقرر کړئ یو کمیشن مقرر کړئ چې دا زیاتی موږ سره اولې شوی دی او هم دې سلسله کې به انشاءالله د پیر په ورځ باندې موږ یو زبردست احتجاجي مظاهره کوو په 21 تاریخ باندې نو زما د ګوجر قوم د ملکنډ ډیویژن ټول ګوجر قوم ته بلکې ټول پاکستان ګوجر قوم په دې باندې لړزېدلی دی او ډېر زیات رنجیده شوي دي ټول قومونه چې دي محکوم قومونه هغه موږ سره په دې کې ولاړ دي او موږ دا اپیل هم کړی دی ځکه چې د ملکنډ ډیویژن تقریبا په کروڑونو ګوجر چې دی ګوجر قوم چې دی هغې کوم د ملکنډ ډیویژن په کروڑونو ګوجر قوم چې دی هغې د دې ځای منتخب ممبران له ووټ ورکړی دی فرض کا یو کس ووټ بل چاله ورکړی دی خو زیات کسان د پی ټی آی ایم این ایز کامیاب شوي دي ایون وزیر اعلی صاحب چې دغه حلقه کې 60% ګوجر دی هغه خلکو هغه له ووټ ورکړی دی وزیر اعلی چې خلکو له خدمت نشي کولی نوي پروجیکټونه نشي راوړی څه نوی ترقیاتي کار نشي کولی نو زموږ ملکیتي جایداد دی نه ورانوي زموږ د ګوجر کوم هغه سیکریټریټ چې کوم چې زموږ کور و هغه یې موږ له وران کړی موږ د دې بھرپور مذمت کوو انشاءالله 21 تاریخ باندې موږ بھرپور احتجاجي مظاهره کوو ډېره مننه جي یو جان مننه عزتمندو تاسو د دې قوم خبرې هم واورېدلې او دلته کې د دیر نه د باجوړ نه د ملک ته مختلفو حصو نه هم ګوجر یوت فورم کوم ملګري چې دی هغوی ځان نه رسولی دی او د دوی اواز او ناره یوه ده یو بل نوي پروګرام به پورې خپل ورور په زلبي پښتون اجازت راکوئ لوی الله پامان